السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو دا چینل به ما ته کړه نو خو زه چې مخکې څونه په ډزو لګېدلی یم 2018 کې مې ویډیو جوړه کړې وه په هغه ټیم مې ګیره نه وه بیا به تاسو وایئ چې ګیره پرېږده او تبلیغ ته لاړ شه هر سړي به بس دغه هغه راکوم اوس د ما هغه مخکې بې ګیرې والا ویډیو شته دی په دغه یوټیوب چینل کې دی که نه او دا فیسبوک نه درته شیر کوو هغې نه پس بیا یوټیوب چینل نه درته شیر کوم ولې چې زما صرف دا مقصد دی چې بس پښتانه چې هر چېرته دي که په سعودي کې دي که په امریکا کې دي که په دنیا هر ګوټ ګوټ کې دي ما خو ګیره صرف د الله او د رسول دپاره پرېښوده خو مخکې ویډیو ما ځکه جوړه کړې وه داسې بغیر بې ګیرې چې منې هر سړي ته چې پته ولګي که نه چې بغیر بې ګیرې چې دی که نه هغه هم اسلام کولی شي لکه ګیره په اسلام کې نه ده راغلی نه اسلام په ګیره کې نه ده راغلی ګیره په اسلام کې راغلی ده او اسلام په ګیره کې نه ده راغلی لکه ما صرف تاسو ته په هغه ټیم هم ځان ښوي چې ما اسرائیل علیه السلام څنګه لیدلی او په ما څنګه زندګي تېره شوې ده خو بیا به زه خلکو پیژندل نه چې زما فیسبوک آی ډي به راله که نه لکه دغسې خلکو نه پیژندل چې ګیره مې پرېښوده اوس خو مې دا ویډیو ځکه درته جوړه کړه چې دا به زه په چینل هم درته لګوم زما خپل چینل ته شاجي اور ملک الموت سیالکوټ سے بنو که بنو سے سیالکوټ دغه په لیکلي دي په دا چینل باندې مې لیکلي هم دي درته که نه خو دا د فیسبوک آی ډي نه ځکه تشیر کوم چې ډېر خلکو سره د یوټیوب پیکیج نه وي که نه بیا زمونږ پښتنې په فیسبوک هم په آرام سره کتلی شي په دې چینل چې زما څومره پښتو ویډیوګانې هم شته دي او اردو زبان کې هم شته دي دا ویډیوګانې چې تاسو څومره شیر کړئ که نه فالو لایک مې کړئ که نه که د یوټیوب نه دي او که د فیسبوک نه دي په دې کې به زه انشاءالله داسې خبرې مې کړې دي چې کرنیلان جرنیلان د ټول د پنجاب چې څومره فوجیان رینجر هیډ کوارټر والا ایف آی یو والا عیسائی والا ایم آی والا دا ټول زما د خبرې اوري دا ټول زما ملګري دي که نه لکه انشاءالله چې دوی ته دا ویډیوګانې ورسي که نه چې پښتون داسې خلک دی امن فرض خلک دی او بیا ما دوی ته دغسې ویلي چې که ظلمونه کوئ د کارونه خو خدای کوي که نه په حدیث شریف کې دی چې الله پاک فرمایي چې زه به آخري کې داسې خلک پاتې کړم چې نه به زه څه پروا ساتم او نه به دی زما پروا ساتي نو که غضبونه دي او که سهولتونه دي که څه دي دا راځي د الله د طرف نه خو دی هسې الله پاک ورته پلمه کړي دي ولې چې دی به لیک ته دی شي وي که نه دی ته مې دغه ویلي په هره ویډیو کې مې چې که ظلمونه کوئ خو ما چې تاسو هم روان وسته د دې دنیا نه ومنګه لکه دا ویډیوګانې ځکه شیر کوي چې الله پاک به په پښتون په قوم باندې امن او سکون راولي انشاءالله کارونه ټول د الله دي او خاص کر پښتنو دپاره مې ځکه جوړوله چې پښتون قوم ما تر ګران دی زمونږ خپله وینه ده مونږ خپله سیداني د ذات نه سیدانی بخاریانی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د ذات نه زمونږ کار هم دا دی چې هر انسان دپاره به مونږ کوشش کوو چې الله پاک یې د دوزخ نه بچ کړي او د جنت ولې جوړ کړي دا ویډیو په خپل ډي پي ولګوئ په فیسبوک ډي پي په واټساپ ډي پي باندې ولګوئ په واټساپ باندې یارانو دوستانو ته ور شیر کړئ ولې چې هر سړي ته پته ولګي چې دا سړی دونه ډېر لګېدلی دی او دا صرف د دې نه د پنجابیانو پښتانه او دا ټوله دنیا دا عبرت والی دا کلمې زما په ملا وتې وې بله زړه ویډیو زما په هغه کې شته دی په د یوټیوب چینل کې 2018 والا که نه په دې خپې کې مې ټولې پټې کټ وې خالي دا هډوکې پکې ښکارېدل او قسم دی چې دا خپه مې مخکې داسې او دې باوجود هم ما ته الله پاک شپږ ښځې ما ساتلې دي او لا اوس هم څلور ښځې نور هم کولی شم لکه الله پاک د دې مطلب نه دی دې صرف دا مطلب دی چې الله پاک ته تخیي
چې زه چې کوم انسان ته طاقت ورکوم زه یې ساتلی شم زه یې ګرځولی شم روغ سړی په یوه ښځه ونه ساتي او داسې سړي دا وګوره 4-5 ښځې زاړې کړې څوک مړې دي اوس څه دي هغه خبرې به بیا کوو چې تاسو په کامنټ کې د کومې خبرې تپوس نه کوئ یا به بیا انشاءالله زه درته ویډیو جوړوم خو خبره اوس دې دی که چې دا ویډیو دومره شیر کوي چې څومره یې شیر کولی شي د ثواب په نیت باندې چې الله پاک خاص کر په دې دنیا کې امن راولي ولې چې زمونږ دپاره صرف یا دوزخ دی او یا جنت دی موږ الله پاک اول هم د دوزخ نه د جنت نه راکوز کړي بابا آدم علیه السلام بی هوا صرف امتحان دپاره یې رالیږلي او پښتون سړی په الله باندې ډېر ګران دی او الله پاک هم په پښتون سړی ډېر ګران دی ولې چې سر قربانایي ځان ټوکړې کوي خو لکه د الله سره او د رسول سره بې وفایي نه کوي او مونږ سیدان خلک یې مونږ صرف الله پاک دې دپاره شان کړي د خاندان نه د ذات نه د شروع نه چې مونږ به امن راولو او مونږ به خلکو ته د هدایت خبرې کوو باقي ویډیو شیر کول رسول یو بل ته دا اوس الله پوه شي او تاسو خپل پوه شئ ځکه چې هر سړی الله په هر سړي ګواه ده زه صرف قسم په خدای چې که زه د دې شي دپاره ویډیو جوړوم یا د ځان شرموم یا د ځان شو کوم زه صرف ځان دې شي دپاره شو کوم چې خلک ویډیو مخکې اړوي چې ودې ویني چې دا په دومره ډزې لګېدلی بیا د خبرې ته غوږ هم ونیسي چې دا څه مسله ده اوس که تا سره ټیم نه وي بیا چاته میسنجر ته واتساپ ته دومره یو څو کسانو ته ورسینډ که بیا یې په ارام واوره خو خالي خبره دا ده چې شیر کول ویډیو رسول دا اوس ستاسو کار دی زما هېڅ مقصد نشته پکې زه وایم چې دنیا ته چې دا پیغام ورسوم چې د خلکو ایمانونه بیا تازه شي په الله باندې چې دا وګوره الله شته دومره غټ غټ اسمانونه یې پیدا کړي رسول شته الله شته هر څه شته دي او دا هر څه رښتیا دي او پښتون قوم نه مې زار او قربان شم که چا سره داسې خاص خبره یې چې په دا نشي کولی بیا زه نمبر هم درته ښیي ټیلینار هم واردم یو دا وارد والا 0321 61 95 855 بل زما نمبر دا 0340 49 9003 یعنی 303 034 04 99 0003 دا دواړه زما واتساپ نمبر دی او چې داسې خاص خبرې په هغې هم کولی شئ او په کامنټ کې چې بده خبره ځکه ونه کوي چې موږ صرف د الله او د رسول او د انسانیت دپاره لګیا یو زما اوسه پورې شکر الحمدلله دشمن نشته دشمن ما ټول معاف کړي دي او چاته مې په زړه کې غیر میر نشته دی دا ویډیو سمه ډېره د سره شیر کړئ او په فیسبوک او په واتساپ ډي پی ولګوئ سپیشل صرف د الله د رضا دپاره بس زما دپاره نه او کابل ویډیو زما ګورئ چې هغه ټیم مې وړه ګیره وه په موبایل دکان کې مې جوړه کړې وه هغه هم کتی شي یو په اردو کې ده یو په پښتو کې ده چې کومه تاسو شیر کوئ صحیح دی